बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान अवामी न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमा बंगुलजई। इस टाइम मैं मौजूद हूं यहाँ पे तारो चौक पे। यहाँ पे पश्तूनाबाद का इलाका है। तारो चौक में एक मार्केट में आग लगी है। हाजी शिंकी मार्केट के नाम से है। यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए के माल जले हुए। यहाँ पे हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है। इसके अपने कैश पैसे यहाँ पे दुकान में पड़े हुए थे। आइए इनसे बात करते हैं कि इसके कितने कैश पैसे पड़े हुए थे और वो जल के राख हुआ है, इसका कितना नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपके कितने पैसे जले हुए हैं? پښتو باندې زما وروره دلته زه د زموږ دکان دی. خلک وایي چې یا دا د بجلي د وجې څه اګ لګېدلی دی، یا خلک وایي چې دا د بریکران د وجې څه. هغه سیستم هغه چې کم خوشحال روډ د پښتنو علاقه وله یو منټ په هغه مارکیټ کې اګ لګېدلی وله. هغه موږ ډېر هوښیاران کړو، موږ خپل بجلي سیستم ټول فعال کړي. د اختر سیزن د اختر دوه ورځ وله موږ ګرده چټیان هغه موږ خپل بندوبست د بجلي بندوبست موږ ګرده کړی ولو. د هر ورور دا نیت ولو چې زه به یوه هفته یا دوې هفتې چټۍ کوم، هغه سیستم موږ ټول فعاله کړی ولو. دا چې دی دا وګوره زما ورور ګرده پښتنو علاقو باندې واره خوشحال روډ مارکیټ باندې، بیا کوچلاغ روډ مارکیټ باندې، بیا تارو چوک مارکیټ باندې. دا وګور دلته خلکو پښتنو عوام باندې یو څوک غږ نه اوري. دلته په 18 लाख रुपए کیش سوځل شوي دي، 24 लाख 25 लाख रुपए مال سوځل شوی دی. دا بنګلو کې جولري دکان ولو زما وروره، ګرد کاسمیټیک سنگار دکان ولو. نور دغه رقم د خلکو تړي چې ولې د کپړو تړلې ولې زما وروره. کم د خوشحال روډ ور چې ولو هغه هم پر 8 بجې لګېدلی ولو. تارو چوک ور چې دی هغه هم پر 8 بجې لګېدلی دی. دا ګرد یو سازش دی موږ ته راځي. دا ګرد پښتنو غدی دی، بل یو ځای موږ نه دی لیدلی چې دا ته ګرد کپړو مارکیټ لدی د بدبختي راغلی دی. موږ قرضدار یو، موږ د کم 10 लाख زموږ دی، په هغه کې 3 लाख زموږ دی، 7 लाख روپۍ زموږ چې دی هغه ګرد ودارونه دی، ګرد پورونه دی زما وروره. نو دا کیسې ته د مارکیټو د دکانو له دی وګوره یو شی هم نه دی کې پاتې. دا وګوره دا ستې پیسې دا زموږ کیش پیسې ولې، زموږ د سیزن پیسې ولې، موږ چې کم مالونه راوړي وله خلکو سیزن له اختر سیزن ولو هغه موږ چې کم دکانونه لوټ کړي وله. اول چې به د 15 लाख ولو، اوس موږ د 30 लाख روپۍ مال کېږدولی دی. هغه زموږ دکانونه موږ څومره بړاو کړي وله، څومره موږ ټه کړي وله. هغه نن د خاورو سره خاورې دي زما وروره. باید موږ دا کوشش، موږ دا خبره ده، زموږ غږ دی څوک واوري، موږ ته د دی څوک ودرېږي چې دا زموږ دا پښتون چې ولې دی خوار دی ولې دی زما وروره. دا وګوره دا ستې پیسې دي، دا زموږ ګرده بچیان، زما بچیان دا نه وایي چې که به نه که ته پور کوې که ته دار کوې، مال به خپلې پیسې خپلې راوړې. دا وګوره زما وروره دا د اختر سیزن زموږ سیل دی. موږ د لې په دکان کې محفوظ ایښی ولو. د شپې موږ سهار د مال اختر عیدګاه له فارغه سولو، په جیبو کې موږ نه وړلې، کور ته موږ د لې په دکانو کې پټې کړلې. سړی بیا چې رالی بیا به مال په راوړي یو بل چمپو کې. دا وګوره زما وروره دا دی نه دی چې ګرده زریان دي پنځریان دي زما وروره. دا وګوره نور زموږ د لې تړي دي د کمزورو خلکو. دی خلک ستا چې د لکو روپو سودا له ناسي، دی خلک ستا د ورځې 1500 روپۍ ګټي خپل بچیان له یو خوراک یو څښاک وړي زما وروره. अच्छा, ये कोयटा में ये तीसरा वाक़या है। यहाँ पे कुचलाग में भी ऐसे ही वाक़या हुआ था और एक वाक़या रोज़ों में यहाँ पे इसी इलाके में खुशहाल रोड पे हुआ था। वो भी मार्केट सारा जल के राख हुआ था। यहाँ पे हमारे साथ एक दूसरा दोस्त है, उसका भी यहाँ पे दुकान जला है। उससे बात करते हैं कि उसका कितना नुकसान हुआ। भाई आपका कितना नुकसान हुआ है? मैं तकरीबन 25 लाख रुपये खाली दुकान दी, 22 लाख रुपये मैं खाली سوځل شوي دي. دغه د بنګړي دکان دی دا جلا دغه شوی دی، زما دکان جلا دغه شوی دی. دا یوه ورځ نه د نه دوی دی. دا روزانه د پښتنو سره دا ظلم شروع دی. سر مې نه په خلاص د دا د چیش وجې د خوب راکشین ټلیفونونه شروع ده چې په مارکیټ کې اور لګېدلی. نور موږ په شنه خلاصېږي دا اور د کومې خوا سره رالی څنګه بل شو. अच्छा, ये ईद के दूसरे दिन है, अक्सर यहाँ पे दुकान बंद थे। इन्हें इतला मिला है सुबह कि यहाँ पे आग लगी है, आप लोग यहाँ पे आ जाओ। इन्हें ये कहा गया कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग ने ब्रेकर लगाए हुए थे, वो हम लोग जाते वक्त वो ऑफ करते थे। ये अच्छा, زما وروره چې کم یو دکان دی، یو میټر دی، یو بریکر دی. د ګرد مارکیټ چې دی د هغه ته موږ یو مین بریکر لګولی دی زما وروره. هغه موږ په وران بند کوي بجلي په هغه ټیم باندې وله بالکل نه. په کم بجې په 8 بجې لوډ شیډینګ بجلي بالکل ستا نه په 9 بجې بجلي راله. ما ته په 14 منټه بالا 9 بجې ټلیفون رالی زما وروره ته یې راسئ هغه کم چې دی اور لګېدلی ته در اوسه بیدی. زه د کور څخه زموږ کور پر میټا چوک دی پښتوناباد. आप लोग ने दुकानों में UPS भी लगाए थे? सारी चीज़ें हम लोगों ने वो सिस्टम हम लोगों ने ठीक किया मेरे भाई. ये देखो सारी सिस्टम सही थे, वो UPS थे, बैटरी थे, वो सारे सिस्टम हम लोगों ने बंद किए थे क्योंकि हम लोगों के वो नज़र में छुट्टी थे ना. ये देखो ये इस दुकान एक दुकान में अपना ब्रेकर और सिस्टम बिजली का सारे सही लगाया मेरे भाई, बेफिक्र हो जाओ. अंदर भी है बाहर भी. अच्छा, यहाँ पे अंदर भी इन लोग ने सारे दुकानों में यहाँ पे ब्रेकर लगाए हुए थे और यहाँ पे ब्रेकर सारे सही है, ना वायर जला हुआ है ना UPS की वायर जला हुआ है।
इन लोगों के ये कहना है कि हमारे साथ जो इस इलाके के MPA अब्दुल खालिक हज़ारा साहब और नसरुल्लाह ज़ेरे साहब से हमारे ये गुजारिश है कि हमें वज़ीर आला और गवर्नर से मिलाए ताकि हमारे नुकसान का कुछ अज़ाला हो जाए। जी।